کم سړی چې لور او خور له حصه نه ورکوي نو هغې ته زما طرف نه دا نصیحت دی چې ډېر منځونه مه کوه، بلکې دا منځونه ستا نه قبلیږي ځکه چې تا د رور د خور حصه باندې خېټه اچولې ده او هغه دې قبضه کړې ده او دغه مال او د دغې خوراک دا ستا لپاره حرام دی او چې کله هم ته دا حرام کې نو ستا منځونه نه قبلیږي، ستا عمرې نه قبلیږي، ستا حجونه نه قبلیږي. نو ته عمرو له مزه حجونو له مزه هغې پورې چې تا څو پورې د دې لور او د خور حق هغې ته حواله کړی نه وي. زمونږ د پښتنو معاشره کې دا یو عیب ګڼلی کېږي چې یاره سړی خور له یا لور له حصه ورکوي، دا عیب ګڼي او بیا پیغور کوي خلک چې یاره تا دا یو ناشنا طریقه ایجاد کړه او قایم دې کړه چې ته خور یا لور له څه ورکې حصه ورکې. په دې سکرین به تاسو ته دا ویډیو ښکاري، دا زمونږ مسلمانان رونه دي، د دوی خور چېرته د دوی نه حصه غوښتلې ده چې زما د پلار په مال کې چې تاسو سره کومه حصه کېږي زما رونو نو هغه خو اسلام او قرآن ماله راکړې ده نو هغه حصه ماله راکوئ. نو دا رونه پسې کور ته راغلي دي او داسې والی پې شروع کړي دي چې تاسو ته ښکاري په دې سکرین باندې، داسې وایي داسې څوک دشمن هم نه وایي. دا د څه دپاره ته وایې دا ولې وجنې دا ولې ټکې او دې دپاره چېرې دا زما نه حصه غواړي نو ستا حصه خو نه غواړي، د پلار نه چې کومه پاتې شوي ده نو په هغه حصه کې چې څنګه زویه ستا حق دی دقه شان ستا د خور حق دی او د لور حق دی، څنګه چې د زوی حق دی داسې د لور حق هم دی. دا به ورکې او که دا نه ورکې که نه نو تسپونه ټقې بیا مه وباسه، منځونه مه کوه، تهجد ته مه پاسه ځکه چې ته حق نه ورکوې. په دې کې بیا داسې طریقې استعمالوي، داسې طریقه چې کله کله د دې خور او لور سره دوکه کوي و یاره دوی زما نه حق نه علي، هسې ورته وایي یاره خور ته زما نه حق علي نو هغې زه یې نه علم وایي نه ماته معاف. یا داسې پټګۍ باندې دی یو کاغذ راوړي او په هغه کاغذ باندې په دروغه باندې د خور او یا د لور نه ګوته ولګوي او سټام جوړ کړي او بیا وایي چې یاره د خور خو ماته ګوته لګولې ده چې یاره زه حصه نه غواړم، دا دې ماته ګوته لګول یا د لور ماته ګوته لګوله چې زه حصه نه غواړم. نو دا ده خو نه که اسلام خبره ځان سره یاد وساتئ چې دا حق ته به د لور له ورکې، پټې د سره کېږي هغې کې حصه ده یا نغدي پیسې دا به له راوړې او که د هغې باوجود هغه وروسته تا ته معاف کوي نو بیا دغه معافي خیر دی. خو داسې نه چې ته د وخت نه مخکې بعضې خلک وایي مونږ یاره ودونه وله کړي دي او په واده کې هم داسې تاوان کړی دی نو د هغې د وجې نه د خور او د لور حق ما پوره کړی نه، په دې باندې د خور او د لور حق نه پوره کېږي بلکې د خور او د لور حق دا دی چې کم د مور او پلار نه کومه حصه پاتې شوي ده، پلار پاتې شوی دی د هغې کومه حصه ده نو په هغه حصه کې چې څنګه ستا حصه کېږي داسې ستا د خور او ستا د لور حصه چې کم دی نو په دې کې کېږي نو دا به پوره ورکوي هغې له. نو هله به ته بیا د دې نه خلاصي، هله به ستا منځونه عبادت کنه دا ته اور اچې اور په دې خپل خېټه کې د جهنم اور اچې اور. وجه دا ده چې دا حرام دي او حرام شی خېټې ته اچول یو خو منځونه نه قبلیږي، عبادت نه قبلیږي او بل دا دی چې دا حرام دي دا دې خېټې ته واچوله نو دا د جهنم اور دی. د قیامت په ورځ به دقه خور او لور لاس وي او ستا به ګریواني او دې به ستا نه دا تپوس کوي چې زما حق دې خوړلی اوس ماله راکړه نو هلته به څنګه ورکې دې دنیا کې وله ورکه او ځان د آخرت نه خلاص کا. او ځینې خلک داسې دي چې هغه خور او لور خرڅوي په خلکو باندې په لکاو روپۍ خرڅه کوي بیا وله حصه هم نه ورکوي او خرڅه کړي او غریبي هغه زندګي چې ده نو هغه ټوله خراب وي او زندګي ډېره د پریشانو ډېره د بدحالو سره مخامخي ځکه چې دې پې خرڅه کړل نو دغه رور ته زه ویمه دغه پلار ته زه ویمه چې دا ظلم ته ولې کې. لور خو یو داسې هیره ده هیره چې د دې په وجه باندې الله تعالی جنت درکوي، د دې په وجه خو الله تعالی شان او مرتبه درکوي. دا خور دا لور تا ته دعاګانې کوي، د دې د دعاګانو په وجه باندې تا ته دومره لوی مرتبه او شان میلاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا لور یا خور وساتله او د هغې ښایسته تربیت یې وکړو او بیا هغه په ښایسته طریقه باندې د هغې نکاح وکړه نو زه دا به جنت کې مونږ داسې یو. رسول الله فرمیل زه دا به جنت کې داسې یو، یعنی زه به ترې لږ بری یم ځکه چې زما درجه د نبوت دا ترې اوچته ده او دې به زما سره سمي دا پلار دا رور چې د خور او د لور څه کړی تربیت یې کړی دی. نو ګوره د دې خیال ساتل پکار دي که نه دي چې ته جنت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثاني یو شان داخلېږي یو شان ځې نو دا درجه تاله چا درکړې ده دا د خور په تربیت کې ده. یو ته حق نه ورکې او دویم نمبر ته داسې وال او داسې ټکول وسره کې نو مسلمانانو رونو
دا مسلې په خپل هم زده کوئ، نور ملګرو سره هم شریک کوئ چې دا زموږ وروڼه مسلمانان دا د خور او د لور هغه حق هغو ته حواله کړي، ځکه چې دا د دوی لپاره ناجایز ده، حرام کار دی چې د دې نه دوی اجتناب وکړي، د دوی عبادتونه الله قبول